Sumroho. Assim. 6. الحمد لله الحمد لله الذي جعل النار على خليله بردا وسلاما وأنزل على عيسى بن مريم مائدة وطعاما وأسمع الكليم على الطور سيناء وهيا وكلاما وسخر لسليمان ريحا وإنسا وجنا وطيرا وغماما وكشف عن أيوب بعدما غلب عليه مرضا وسقاما ونجى يونس من الغرق بعدما مكث في بطن حوت 40 يوما ورد على يعقوب البصر بعد إذ جاء البشير بشيرا وإماما وقرب محمدا حبيبا بالمعراج قاب قوسين إعزازا وإكراما أزلي أبدي أحدي صمدي سرمدي في الذات والصفات ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومرشدنا وقائدنا ورضينا ورضي ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيب الكائنات ورفيعنا ورفيقنا وشفيقنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وإمامنا
وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الكافر المرتد اللعين الرجيم أستفتح بفضلك وكرمك بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شريعة الله للإنسان تبيان شريعة الله للإنسان تبيان وكل شيء سوى القرآن خسران كتاب من الله لا ريب فيه كتاب من الله لا ريب فيه رسول من الله لا عيب فيه درود شريف ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك بارك على محمد معزز حاضرین کرام باقی تمام سامعین اعظام نن تاریخ د جمادی الثانی سوارلسوا سلور سلویختم ہجری ستاسو دی علاقہ ضلع ثوابی باچا لال خیلو مدرسہ تبلیغ القرآن کی ستاسو د گلالو بچو د قرآن کریم د ختم په خوشحالی کی راجم شویو یو ډیر مبارک محفل لے سنن الدارمی کی یو روایت دے چې د قرآن کریم اختتام کی کما دعا کیگی پاغی بانے سلور زرا فرشتی آمین وی دا یو ډیر لوی مبارک محفل لے
لکه څنګه برادر مکرمو فرمایل تنگیږي بنا دا موقع کله کله ملاویږي. حسن بصری رحمه الله ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی. هغه به چې کله تقریر او واعظ او نصیحت کولو چې څوک به ولاړ و به ولاړ پاتې شو، څوک به چې ناست و هغه به ناست پاتې شو، ګنټې به تیرې شوې چاته به پته نه لګېده. الله بیان اورېدو ته ناسته وه. یو ځوان ورله رالو وی ادې سیلاب راغی، ستا هغه جونګړه هغه د سیند په غاړه ده، سیلاب رالو او جونګړې دله یوړه. الا دې منډه کا هغه خپل لوښي را سنباله وه. هغه دې ډېره درنه خبره وکړه او ډېر ښکلی جواب یې ورکړ. وی بچیا که دا جونګړه ورانه شوه بله به جوړه کم، که دا لوښي سیلاب یوړه نور به میلاو شي، خو که دا د قرآن او د سنت خبرې نن خطا شي بیا څه پته لګي موقع میلاو شي او که میلاو نه شي. وایه سبحان الله، وایه که نه یار. سفر یې مونږ کړي دي او ستړي تاسو یې شوق سره وایي سبحان الله. زه صوفي مولا نه یم ښه، هغه وروستو به بیان کوي. زه ایغ نیغ مولا یم او ما ته به ویښ کښېنئ، اوده به ما ته نه کښېنئ ښه. دا رب کریم د مخه لوی نعمت دی چې الله رب کریم څوک د دې اهل وګرځوي چې هغه له توفیق ورکي او د هغه زندګۍ کې یو داسې موقع میسر شي چې هغه د الله کتاب تکیني او واوري. بیا دا ماشومان د دې والدین بختور دي چې د چا بچو نن د الله کتاب سرته رسولی دی. د خپلو علماو ډېر قدر وکړئ ښه. د ماشومانو سره زړه استازو خوړلو داسې ده که نه، مولانا صاحب خواري وکړله، محنت یې وکړو او د عزت تاج د دې ماشومانو به چاته په سریږي؟ وایه چاته په سریږي؟ مور او پلار ته، د دې والدینو ته چې دا د عزت تاج په سریږي. دا د دې علماو برکات دي. د خپلو علماو قدر وکئ، د خپلو مشرانو عزت وکئ چې ته د دې جوګه شوې، د دې اهل شوې چې سبا به روز قیامت کې به تا ته تاج په سریږي. دا لوی نعمت دی. خلک وایي جی چرته ښکلې ګاډي کې کینی وایي دا نعمت دی. نو که دې ته ته نعمت وې نو دا خو الله د یورپ سپول هم ورکړی دی. د انګریزانو سپي په هغه ګاډو کې چکرې وهي چې زما ستا د ملک صدر هم پکې نشي ګرځېدی. که ته وایې چې ډېره پیسه نعمت دی نو دا ډېره پیسه خو ډمانو سره ده. که ته وایې چې بنګله نعمت دی نو دا خو الله کافرو له هم ورکړي دي. که دا شی کار نه کوي چې اخوا کوم. که چېرې بادشاهي یوازې نعمت وي نو بیا دا نعمت خو کافرو ته میلاو دی. بعضې خلک وایي اولاد نعمت دی. وایي که نه؟ راشه داسې پلاران درته وښیمه چې د خپلو بچو نه په سرو سترګو جاړي. ته څنګه وې چې اولاد نعمت دی؟ راځئ قرآن کریم نه تپوس کوو چې نعمت څه ته وایي. کله چې مونږ او تاسو
د قرآن کریم جوړه مطالعه وکړو سورت یوسف کی رب الارباب اللہ جل جلالہ په واقعی د یوسف علیہ السلام کی د نعمت بیان کړي چې نعمت او پیجنا امام قرطبی رحمه اللہ واقعا نقل کړي دا یا د علماء وګورئ خیر سیدنا یعقوب علیہ وعلا نبینا افضل الصلوات والتسلیمات دهاغنا خپل نیازبین بچے یوسف علیہ السلام نادرکش اللہ ادا سے غم نمونگو تاسو ساتی دا ډیر لوی درد دے دا فراق دا درد دا ډیر لوی درد دے شپږ دېرش کاله بابا بچے ونلیدو جړاګانې وکړې د الله په دلبار کې التجاګانې وکړې عاجزې وکړلې شپږ دېرش کاله بعد زیری رالو بابا جی ستا بچے یوسف ژوندی دی لویه خوشحالي ده وی نه یوازې ژوند نه اخو د مصر بادشاه دی که مونږ او تاسو باندې دا زیری وشي واه واه بچے بادشاه دی څومره خوشحالی وکړو مونږ خو بادشاهۍ ته نعمت وایو که نه بابا یعقوب علیہ السلام دیر عجیب تپوس کئی علا ای دین ترکتا یوسفا اللہ علا ای دین ترکتا یوسفا اے زیر والا تا خو ډیر لوی زیر را باندې کړی دی او دا پخوا دور نه را روانه ده چې زیر کې خلک سور کوي بابا یعقوب علیہ السلام کور کی پوری را پوری گوری زیر والا لاس ورکول دی کور کی نا کجرشتا نا اوریجشتا نا لواگانشتا نا پیسشتا حجی دمرا غریبی دا چی یعقوب علیہ السلام وی چی زڑ میں غاڑی چی تالا ڈیرس درکما خما اکلنا مزا سبع لیالین اے زیر والا یو رزنا دوانا درینا وہ رزی وشوی چی منگا سکن دا کڑی اللہ مونگ چی یو ٹیمونو خرو نزمکا پا بلا باندی اڑو اوی ما اکلنا زانی آوازی نیادئی خپل بچین وسی کڑ وسی بی بیانیم یادی چی ما اکلنا مذ سبع لیالین مونگا پورا خاندان یو ہفتو شوا چی سکمون دکڑی انبیاء بانے دا سی غریبے رازی دا امتحانات دی کنا
نبی علیہ السلام حدیث پاک رے صدیق اکبر کور کے تپوسو کو سشتا وینا راغ جماعت کے ڈڑا واچولا فاروق اعظم امرالو اغم جماعت کے ڈڑا واچولا سنشتا دا اللہ حبیب روتو صدیق ولی جی گرمی دا نو با جماعت خرے کرن عمر ولی رضی اللہ عنہما ما اخرجک هذه الساعة دے وقت کے سنگ روتے وی ما اخرجنی الا الجوع قربانو لگی را پا مخا کردیم سنشتنو دل درالو اللہ حبیب ورطوی رازا یو افتوشو ما ہم سندی خوڑلی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کرم المانش بارحال اگدہ واقعہ دا بیارانا مقصد خطا کی اگر دیر الوی ملمستیا اوکڑلا چکلے غوخ راواچولا نو دا اللہ حبیب دا سی ڈوڑے راواغشتو دا غوخی یو ڈکی وربانے کی خو او ابو ایوب انصاری تویوی ارسل بها الى فاطمہ ابو ایوبا دا غوخ و دا ڈوڑے زمان یزبینی بچے خاتونی جنت فاطمة الزہرا تولیگا فإنها لم تأکل زمادی بچیم وہ رز وشوی چی سکن دا کڑے اللہ شہزاد گیرا شہزاد گیر کجورو اور پانی پر معیشت گر کی چلتی تھی گزر جاتے مہینے آگ چولے میں نہ جلتی تھی دا سی غریبی وا بہرحال بابا وی ظلم غاڑی چی ڈیرس 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 درکما خما سرس نشتال وگدال وگدال وگدا خدا چلو تالا یو دعا بوکما علماء وی خلق بازیر کی سر زر ورکی سپین زر باورکی غواگانی گڑی چیلے باورکی خو بابا یعقوب علیہ السلام چی پذیر کے کما تحفہ ورکڑی داتا قیام قیامت با سوک دا سے تحفہ ورن کی بابا وی ولیکن اہون اللہ علیک سکرات الموت اے زیری والا اللہ دے تابانے دزل کدن سختی آسانی کی سبحان اللہ بیاوی علا ای دین ترکت یوسفا اے زیری والا تچرات لینو زما بچے یوسف علیہ السلام عقیدہ سوا نظریہ سوا مشن سو کار سو پروگرام سو دعوت سشو علا ای دین ترکت یوسفا آغا زیری والا دیر خلے جواب کیوی علا دین الاسلام اے بابا یوسف علیہ السلام حلال نمک دے حرام نمک ندے چتا والا کمیشن دمور پجولے کی ورکڑے رے ستاد زبان ناکم پیغام اغتا ملاو شوے دے دا اغا پیغام داسی پجاری دے داسی مبلغ داسی دعوت کو ان کے رے چی آبادی زمکی خو پریدا دا تورو تنبو دا جیل شاتا آوازو نکے چیا صاحبہ السجن اربا مشننا کوئی تا غرزیگی کوئی نارا بہر شیزان نخیچ سوک ما
زسو کے ما د مصر بازار کی خرسیگی خزان نخی چی زسو کے ما جیل تلاړو خزان نخی چی سو کے ما دا عزیز مصر پکور کی تربیت کیگی خزان نخی خوچ کلا د لا الہ الا اللہ نمبر راغلے علماء وی بلکہ پختان وی دلوی خبر د پارا دلوی خلی ضرورت دے د ټولو نالوی خبر د توحید اس پر ځان نخی اس وی واتبعتو ملت إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس سبحان الله وز د توحید نمبر راغلے وی ماو پی جنئی واتبعتو نبی وی کریم بن الکریم بن الکریم بن الکریمہ پخپلا پیغمبرا پلارے پیغمبرا نکی پیغمبرا غر نکی پیغمبر واتبعتو ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب بیاوی واوری ما کان لنا شیخ دویسا رحمہ اللہ ما کان لنا منسرا خون کئی منسرا خون کئی ان نشرکا باللہ من شیئنا چی اللہ سراد زرے برابر سوک شریکو دل بیا تفسیر روح المانی ډیر ښکلی وضاحت کړی بهرحال په خپل ځای خبره بیا وی واوره دا توحید دا لا اله الا الله منل د دې پیغام او دعوت خلکو ته ورکول که چا سره قدر وي او که نه وي خو مونږه پیغمبران وایو چې ذالکا من فضل الله علينا وعلى الناس دا د رب کریم مهربانی دا چې مونږ توحید والایو مهربانی دا کنه دا وای دا کنه په مونږ او تاسو باندې دا الله رب کریم دا لوی فضل دی چې زمونږ تندې خاورو کې چا تخکت کیږي په زور باندې وای چا تخکت کیږي زمون لاس چې نیولې کیږي چا ته به نیولې کیږي مونږه چې را مدد شوایو چا ته به وایو ذالک من فضل الله علينا وعلى الناس دا خود اللہ رب کریم فضل لے قربان دا شیخ القرآن علیہ الغفران زانتے زانو نویلو اغنا وینی لاڑی کانی پیو وریدلا اغا بیزتی خلقو اکڑی خلقو اربانی جرمانی لگولی نظر بندی کو جیلونو تے غرزولو خوب دا واچے خلقو داو منی چی حاجت روا سوک دے نانا دمڑو پشانتی نا جوندو پشانتی وے حاجت روا سوک دے مشکل کشا سوک دے علا سوک دے ما فوق الاسباب اوریدن کے سوک دے
دقا یو جرم دے دقا یو نظریہ وا الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ جرم دقا دے چوی حاجت روا سوک دے زمونگا رب سوک دے اے پخلیخ آسان دا پخلیخ آسان دا لیکن وورا چاچ دا ویلی دی چی رب زمونگا اللہ دے بازی لگی دلی دا وقالا رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون آيات ربنا دا جرم دے دا خلق پنزبانی ذکر اللہ وی فلذالک فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نوي على دين الإسلام بابا یوسف علیہ السلام خبر خو یاد ده کنه دې ځای نه مې شروع کړې وه اے بابا هغه خو جیل کې مواز کړی دی چې ارباب متفرقون خیر که څوک خفه کېږي خفه دې شي که څوک پریشان کېږي پریشان دې شي که څوک در سره غم ښادي پرېږدي نو پرېږدي دي که څوک دې جیل ته غورځوي نو غورځوي کاڼي ورېږي نو قل که مکې مکرمې په حرم کې ستا ملا باندې کلمې لرې پراته دي نو قله که د هجرت سفر کې روانې نو قل که د بدر میدان دی نو قل که د احد میدان دی او صحابه سرې غوښې پراته دي نو قل که تا باندې وینې راماتې دي غاښونه شهیدان دي مخ نه وینه روانه ده خو قل که د تبوک میدان دی نو قل هو الله احد دقا یو نعره به لګې اے نبی د لومبۍ ورځې دعوتو چې قولو لا اله الا الله او چې کله د دنیا نه تشریف وړي نو څه وایي لا اله الا الله انا للموت سکرات نو دا توحید الله ته ډېر ګران دی الله ته ډېر خوښ دی او زه به درته یو خبره وکړم یو سړي عقیده د توحید نه ده که دی مونځ هم کوي که دی روجي نیوي خیراتونه هم کوي زکاتونه هم ورکوي خو چې عقیده د توحید نه ده دا جنت ته تللی شي جواب راکړئ جنت ته تللی شي نه او که یو سړی الله دې نه وکړي زناکار دی شراب خور دی
هر جرم ورکشتا خو عقیده د توحید دا عقیده د توحید دا اے گورا کدا سڑے ارسمر جہنم کی اس وسی خو آخر بچر دزی چرد بزی جنت تا وی عقیده د توحید دمر اهم دا او دا زمون دا کابرینو پمونگ لوی احسان دے شیخ القرآن دا پنشپیر اللہ دے داغا پا قبر بانے ارباہا کرباہا بحیث لا تعد ولا توسا رحمتنا نازل کی شوق سروئی چی آمین آغا زان تزانو نویلی قربانے ورکی نن بچی تداد